نو ما دي ته درخواست کو کې دي شي کو وخت الله ورک چې مې دا علما په دې مردان کې راځم کې دا علما د مردان دا چې هغه سره یو خبرې په محبت باندې وکړو نو زمونږ د دې دارالعلوم یو څو خصوصیات دي لومبه خصوصیت دا ده چې دلته موږ دا ذهن جوړو او تاسو هم دا ذهن درکوما چې علم بجور حاصلو عمل به په خبره وشوي خدا علم با په معاشره کې د اتحاد امت د لپاره استعمالو د افتراق امت د لپاره نه استعمالو دا نو منه خبره ده زمونږ د دارالعلوم لومبنه خصوصیت دا ده امتیازي خصوصیت دا ده چې دې د علم په نتیجه باندې معاشره یو کول کوشش کوي تقسیمولو کوشش نه کوي تقسیمول دیتا وي چې سړی فارغ شه د مدرسې نه او موږ هر کار کسان فارغيږي چې د خپل کلی ته ورشي د جیب نه فتوا راوباسي تاسو دا خبر لیدلې دي مام لیدلې دي چې انهم زه ناخلم نو فتوا راوباسي په دې کلی کې نو دا خبرو کې چې پلان کې جماعت ته مزه ګورې عقیده خراب ده نو دا خبرو کې چې د پلان کې مولا نظام سره ګورې گمراه ده نو چې دا خبر یو کې نو کلی تقسیم کی جماعت تقسیم کی مدرسه تقسیم کی دک عالم اډو فائدہ او نکړه نقصان یې وکړو د فائدہ او نکړه نقصان یې وکړو د چې د علم نوې کړي خبره چې دی بالکل اني پاتې شوی نو خبره موږ دلته دا ذهن ورکو الحمدلله چې تاسو به د قرآن او حدیث د علم په ذریعہ باندې معاشره یو کوي متحد کوي تقسیموي به نه دغه خبره موږ دا کوو خپل مرګرو ته وایو خپل شاګردانو ته وایو او بشمار خلک په دې لایو باندې ګوري چې په دې معاشره کې د دین په نسبت باندې سو کوم کار کوي خبر لک په غور وایي په دې معاشره کې د دین په نسبت چې سو کوم کار کوي چې هر شي نوم دی ټول بیا نومونه لټاوه تبلیغی جماعت دے پلان کې جماعت دے پلان کې جماعت دے د دین په نسبت چې سو کوم کار کوي دا بستا دوستان استا دشمنان بنئ دا بستا حلیفان استا حریفان بنئ دی سره بستا میدان کې مقابله نه ستا سره مقابله وکي خو ته جواب نه کې دې معاشره د مونږ لیو دې پیغام سره لیو چې ستا په کلی کې د دین په نسبت سو کوم کار کوي چې ارشونه مې دې ته بوله لاس ورکې ته به زما شریک کار دی زه تاسو سره جنگ نه کوم مولانا سره زه ستا خلاف فتوا نه ورکوم زما تاسو سره جنگ نشته ته که ما سره جنگ کې زه به تا جواب نه کوم تاسو توجه ده تا ته وکړه سوي کله بسوي وته ته ما ته وای چې سره ته ما ته وای زه ستا جواب نه کوم زه مناظره نه کوم زه د وحدت او د محبت او د اصول د دین پیغام ورکوم دویمه خبره ده دا زموږ امتیازي خصوصیت کته منبر استعماله او محراب استعماله دا چې کوم ځای ته جناز استعمال او ټول دنیا ګوري نو پتا خلک اعتماد کوي ته تقسیمول کې وړو وړو خبر باندې ته ځان له وړې وړې ډلې جوړې چې دا ډله حق ده باقي ټول باطل ده تاسو مې اورې زه مور دا خبرې کولې یعنی دا سي سټیټمنټ ما اورېدلې دي چې دا څه خبره کوي ما د شاګردان ته وګیا ورسره چې پلان کې سړی چې دا کار یو کو دا خبره یو کړه کافر شو نکاح ماته شو جنازه پې نه کیږي یو لوی فارموله جوړه کړې ده بالکل په اسانه باندې په جیب کې فتوا ده او دا ټول خبره وسره وي کافر شو د دین نه وته نکاح ماته شو جنازه پې نه کیږي لنډه خبره ډېر په احتیاط به خبره کوو دا فتوی او دا تقسیمول دا خو آسان کار نه دی نو ما بله خبره تاسو ده اتحاد او دارنګې د فرقه واریت خلاف فرقه واریت موږ نه غواړو دا نقصان دي شي امت به یو په دې باندې بله خبره زما تاسو واورئ د دې مدرسې خصوصیت هم دی او تاسو ما سره دا څلوېښت ورځې خبره واورېده زما که تاسو باندې څه حق تاسو ته خبره کوم تاسو چې کله په دې معاشره کې کار کوئ د دعوت او د دین کار کوي لګ علم دی او ډېر علم دی ستا جبه د مسلمان جبه ستا تقریر په آدابو کې تب کنزل نه کې تب ګستاخی نه کې تب تنابز بالالقاب نه کې تنابز بالالقاب نه کې نو مې یو دی تا ولا بل نوم ورک دا بستا جبه نه دا زمون جبه نه جبه د مسلمان جبه وي
تنقید کول شي ته وخت ضرورت او دا خپل آداب دي خپل طریقه ده ستا جبه به محبت جبه وي خاص کر عالم د پاره خاص کر عالم د پاره یو یو ټکی باندې به سوچ کوي فکر به څه خبره کومه سویم زه دا د ما بل د مولانا صاحب دغه طریقه وا دا نصیحتونه به کول او تاسو ته دا خبر تقریر چې کې ستاسو د خپل کنزل نه کیږي ګستاخی نه کیږي خلاف ادب خبره نه کیږي بل سړی به کوي په ریاکشن کې ته نه کوي هغه شان کوي باغه ته به نه کوي بیا تاسو ته ما به خبره کوله تاسو به دا کار نه اخل کوي سافټویر اپډیټ شته پلان کې سړی او دې دا خبره اوس په دې ورځو کې سړی ممبر لګیا دی او په ممبر لګیا دی پلان کې شي نشته نه منم پلان کې نه منم ډنګري نه منم چې درې مرشوا نو بیا راته کېناس موبایل ته نو بیا غا سافټویر ولا اپډیټ کړ نو بیا وی چې جی دا خبره حق دا ټیک دا مهرباني وکړه تاسو ته پته یو بل سړی پکې را پیدا شو هغه پکې هم څه چلو هغه اپډیټ شو زما گزارش دا دی چې یو عالم سړی مسلمان سړی د خپل نه کوم خبره راو باسي نو په سوچ سمجھ به راو باسي او ای خبره باندې کې عالم سړی چې خبره کوي په سوچ سمجھ به کوي کنه پوهیږي چې ځان پوهیږي تاسو ته دا خبره اما امید تاسو به دا خبره نه کوي چې حق خبره بیا دای چې پروا موږ نه کوو او چې خبره خو صحیح کنه دا زمونږه تاسو ته هدایت دی مونږه کال ان شاء الله دا سي یو سوچ زما